बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर काले په دنیا کې د اکتوبر میاشت د برېست کینسر اویرنس په حواله سره مناويږي او په دې میاشت کې په ټوله دنیا کې دا پبلک اویرنس یا د عوام آگاهی پیلاویږي چې د برېست کینسر څه شی دی، د دې نه څنګه بچاو ممکن دی او د دې نه کوم کسانو ته خطر ده. نن په ویډیو کې به موږ دا ګورو چې آیا پاکستان کې هم د دې ضرورت شته د دې میاشتې مناولو، آیا پاکستان کې هم د برېست کینسر یا د چاتی سرطان یرشتا یا نشتا او کشته نو کوم داسې زموږ خويندې دي چې هغه ته دا خطر کې دي شي او د دې لپاره د دینه بچ کېدو لپاره د هغه سوکي. نو څنګه چې ما ناظرین وی چې نن زموږ د ویډیو ټایټل دی برېست کینسر یا دا چاتی کینسر. کوم دا وګورو په دنیا کې چې کوم ټولنا عام یا کوم ټولنا زیات کینسرز دي، هغه په سړو کې او په زنانو کې لږ داغه معمولی فرق شته. په سړو کې چې دی ټولنا عام یا ټولنا زیات کینسر چې دی چې کوم 25% دی هغه د پروستیټ کینسر دی او بیا ورپسې چې دی دا پیپړې کینسر دی او بیا ورپسې د غټه کولمې کینسر دی. دا ځکه موږ زنانو کې وګورو نه ټولو نه زیات چې کوم دی هغه د سینې کینسر دی یا د برېست کینسر دی، دینه پس چې دی بیا د پیپړو دی او بیا د غټه کولمې دی. نو په سړو کې چې دی ټول نه زیات د پروستیټ دی هغه چې کوم 25% دی یا په سلور کې یو کینسر چې دی هغه لازمن د پروستیټ وی او دا صرف زنانو کې زموږ خويندو کې چې ټول دنیا کې چې کوم زنانو دي هغه کې کسلور زنانای چې هغه ته کینسر ویني یو پکې لازمی دا سینې نه دی. نو دا یو الارمینګ فیګرز دی چې دا څومره عام کینسر دی. دا ویډیو زما د خويندو ته دی، زما وی خويندې زما مور په تور دي، زما د خويندو په تور دي، زما د لونو په تور دي. نو دا ویډیو زمونږ دی او خپل خواتین د پاره دی او کدا دوی دا ویډیو زما ګوري نو زه به هغوی ته خواست کوم چې دا د هغوی خپل رشته دارانو سره نور خویندو سره لونو سره دا شیر کی، ځکه چې واقعي دا برېست کینسر یو داسې کینسر دی چې هغه که په وخت باندې تشخیص ونشي نو هغه رستو بیا د هغه علاج ممکن نه. زمونږه مارونه ګوري، زما بچی ګوري، ناغې تم زما دا خواست چې دا ویډیو د لازمن خپل کور کې خواتین سره شیر کی. د کې داسې خبره نشته چې هغه سمایي به خبره ده، یو داسې په طریقه باندې چې هغه په دې پوه شي چې د دې س ریسک دی. ناظرین ګوري مختلف بیماری دي، څه بیماری داسې دي لکه بلډ پریشر دی یا شوګر دی، ټیک دا سټیج عمر سره یعنی ټایم سره دا زیاتیږي، خو کته په لیټ سټیج هم ته د دې تشخیص وکړي نو د دې ښه کامیاب علاجونه شته او دا کنټرول کیږي. داسې دي س انفیکشن دي لکه تبي دي، ټوخی دی، زکام دی، ملیریا دا، ټایفاید دی. نو دا چې دی چې څنګه د مرض بدن ته ولګي نو څو ورځې پس دی کې هغه خپل ځان خو دا بیماری او د دې علاج وشي. کینسر یو داسې بیماری ده چې دا شروع کیږي خو ډېر د وړو کې ډېر د ارلی سټیج نه ډېر دی خبر نه په حساب د سټیج نه او کدی تشخیص په ټیم ونشي دا رو غټیږي اول چې کوم ځای کې شروع شوی الته کې هغه ټول ځایونه سي بیا دا راخور شي او دا غي زینا راشي او ټول بدن کې خور شي او بیا د دې علاج نه کیږي. نو د کینسر مکمل علاج بالکل ممکن دی، خو شرط دا دی چې دا په ابتدایي مرحله کې د دې تشخیص شي او د دې ټول ویډیو د دې مطابق ده. او د لپاره د اکتوبر میاشت په ټوله دنیا کې چې دی د برېست کینسر اویرنس منت مناويږي، خو ما خیال کې موږ د اکتوبر میاشت انتظار نکو، هر وخت چې کلم چې دی موږ ته مکمل اویږي موږ د دې اویرنس پیدا کوو. او د لپاره زما تاسو بیا هم د خواستی چې دا ویډیو زما لازمن تاسو مخکې شیر کړئ. دا د ورلد میپ ته او د کې د په زنانو کې چې د کوم کینسر ټایپس دي، کینسر قسمونه دي، هغه مطابق دا غوي کلر ورکړي دي چې کوم لکه کوم کینسر ټول نه عام دي. دا ګلابي رنگ چې دی، پینک کلر چې دی، دا هغه ملکونه دي چې کوم کې د سینې د برېست کینسر ټول نه عام دی یا ټول نه زیات دی او داسې چې دی 158 ملکونه دي په دنیا کې. بیا چې کوم دی د
اورنج کلر چې دی دا هغه چې کوم دی بچدانې کینسر دی او داسې نور دي. که تاسو وګورئ تقریبا د ټول دنیا ملکونو رنګ چې دی هغه ګلابي دی. مطلب دا دی چې د ټول تقریبا د ټول ملکونو کې 158 ملکونو کې په زنانو کې چې کوم کینسر دی هغه کې ټول نه عام کینسر چې دی ټول نه کامن نه ټول زیات کینسر چې دی هغه دا د برېسټ کینسر دی. نو د کی کو ګورې زموږ د پاکستان دی. پاکستان کې هم چې ټول نه زیات چې کوم کینسر دی په زنانو کې کیږي هغه برېسټ کینسر په دې زنانو کې دی او دا یو الارمینګ فګر دی. بیا کدی کې وګورو هر کال دا چې څومره د برېسټ کینسرز یا د چاتی کینسر سرطان کیسونه دي هغه کې هر کال 19 لکه زنانو کې نور دا تشخیص کیږي او هغه پول ترازی. یعنی دا په هر کال چې دی په دنیا کې چې دی دا 19 لکه زنانو نور زنانو کې تشخیص کیږي او کې د کې راضي او دا جوړیږي چې هر کال څومره کینسر تشخیص کیږي هغه کې چې دی 10.5% چې دی دا چې دی دا برېسټ کینسر دی دا ټول کمباین مطلب دی کې سړي زنانه کمباین شو او د کې هر کال 15 لکه مریضان چې چا د برېسټ کینسر وي هغه وفات کیږي. نو دا یو هیوج برډن دی او دا یو هیوج کیسز دي. کدا مونږ وګورو په دنیا کې چې زر سړي وي نو په زر سړو کې صرف یو کستا د برېسټ کینسر خطر وي او هغه ته کې دي شي. که یو زر سړي وي زر سړو کې یو کستا د خطر ده. د مقابله کې دا خطر کچته اته خزي وي نو یو خزه ته شي دا خطر ده چې دې ته په عمر په یو کله حصہ کې د برېسټ کینسر کې دي شي. مثلا یو کور کې اته زنانه دي یو فیملی کې کزنز دي یا نور دي او اته دي نو هغه کې یو تا بدقسمتۍ سره دا یې رشتہ چې هغه ته په ان سټیج د برېسټ کینسر وشي. نو دا دومره یعنی زیات کینسر دی په زنانو کې چې اتو کې یو ته دا خطر ده چې هغه ته د برېسټ کینسر کې دي شي. دا کومې زنانه دي د کې هم صدا سه ریسک فیکټر شته چې موږ به ویل شي هغه ته زیات ریسک دی او اورال موږ وګورو اورال اته زنانو کې یو زنانه ته دا ریسک دی چې هغه ته د برېسټ کینسر کې دي شي. کسلور زنانه هغه ته کینسر شي وي هغه کې یو لازمن د سینې کینسر دی او که شپږ زنانه وفات شي د کینسر د وجنه نو یوې زنانه به لازمن د سینې د برېسټ کینسر وي. نو برېسټ کینسر یو ډېر کامن کاز دی په زنانو کې د مرګ والا. دا د پاکستان ډیټا ده دا چې څومره خواتین وي دا د هغه چې کوم کینسر او د هغه ټایپس کړي او کتا سو ګره تقریبا 40% چې څومره زنانه وي هغه ته مختلف کینسرز او چاته د خلی او چاته بچدانه او چاته د اوری او چاته د خوراک نه له او چاته د کولمو د ټولو کینسر چې راجمه کړ هغه کې 40% شي دی دا برېسټ کینسرز. مطلب دا کسل خواتین وي هغه کې 40% شي دی دا برېسټ کینسر وي یا کلس زنانه وي نو پاکستان کې چې دی لس کې سلور وتا د برېسټ کینسر یعنی هغه زنانه چې کومو کې کینسر معلوم شوی او هغه کې سلور وتا دا سینې کینسر او که جنرالي والو نو اته زنانو کې یو ته کینسر یو ته یری وی چې دلبا برېسټ کینسر وشي. نو دا یو سټټسټکس دی فګرز دی چې کوم موږ ذهن کې ساتو. کوم وګورو په دې وخت د پاکستان آبادی تقریبا 22 کروڑ دی 22 کروڑ دی د کې د زنانو تعداد تقریبا 11 کروڑ دی او په دې 11 کروڑو کې 1 کروڑ داسې زنانه دي چې هغه ته دا ریسک دی چې هغه ته خدای مکا دا برېسټ کینسر کې دي شي چې هغه ته برېسټ کینسر کې دي شي. نو دا یو ډینجرس ډیټا ده او بل خبره ده او من دا کینسر چې دی دا چې 40 کال عمر زیات شي نو بیا د دې ریسک زیاتیږي خو بدقسمتۍ سره 2.5 لکه داسې زنانه دي په پاکستان کې اوسم چې هغه ته د برېسټ کینسر دی خو د هغه عمر 40 کالونه کم دی. هغه عمر 40 کالونه کم دی.
داسې دې کالې هم دی چې د 11,000 زنانه به داسې چې هغوی به 40 کالونه عمر کم وي او هغوی ته به کینسر کېږي، دا خدشه ده. خو ښه پوینټ دا هم دی چې تقریبا 26 لاک داسې زنانه دي چې هغوی د سینې کینسر معلوم شوی او په ارلی سټیجز کې هغوی الحمدلله ژوندي دي. دې مطلب دا دی که د ارلی ډایګنوزس وشي، شروع کې ډایګنوزس وشي، تشخیص وشي، نو هغوی نارمل ژوند تیرولی شي. دې کال یره دا چې تقریبا 40,000 کسان به د برسټ کینسر نامري پاکستان کې، هغې کې تقریبا 39,510 پکې زنانه وي او 410 به پکې مرد حضراتي سړي وي. نو دا خو یو ایرلی سټیټسټکس دی د پاکستان چې پاکستان کې د برسټ کینسر سم مورټیلیټي دا یا څومره اموات کیږي. اوس هغه کومې زنانه دي، کومې خویندې دي، کومې زمونږ میندې دي، زمونږ بچی دي چې هغې ته د برسټ کینسر ریسک زیات دی، کومو ته برسټ کینسر خطره زیاته ده. نو هغه زنانه چې چا په خویندو کې یا چا په فیملی کې کزنس کې د برسټ یا د اووري کینسر شوي وي، نو هغې ته خطره زیاته ده. چا چې عمر د 40 کالو نه سوای، چا چې وزن زیات وي، چا چې د زنانو بیماری ډېر ټایم پورې پاتې شوي، یعنی دا ټایم که زیاتی مثلا یو 12-14 کاله په عمر کې یا 16 کاله عمر کې بیماری راځي او ای واده شو او لومړنی ماشومې چې دی هغه لږ لیټ سټیج کې راغی، مثلا د 10 کال نه پس چا چې لومړنی بچی شوي وي، نو دوی چونکې هارمونز کې چینج نه راځي، په حمل کې هارمونز کې چینج راشي، او هغه هارمونز چې دي دا د برسټ کینسر نه بچ کېدو یو ذریعه وي، نو هغه هارمونز دومره زر نه راغلي، هغه لیټ راغلي د حمل سره، نو د دوی ته هم چانس زیات وي چې دوی ته برسټ کینسر کېدی شي. داسې هغه زنانه چې کوم ماشوم ته پی نه ورکړي، یو چې هغوی کوم واده شوي نه دي او کومې چې واده شوي خو پی ورنکړي ماشوم ته، هغوی ته هم د برسټ کینسر چانسز زیات وي. یا داسې زنانه چې هغوی یا واده شوي نه دي، هغوی خو بچي نه وي، یا واده شوي خو د هغوی بچي نه دي شوي او دغسې بغیر د بچو نه هغوی یعنی ژوند هغوی عمر زیات شو، نو هغوی ته هم د برسټ کینسر چانس شته، ځکه هارمونز وجه پکې. داسې که چا د هارمونز استعمال کړي وي، نو هغوی ته هم د برسټ کینسر چانس زیات وي. یا چاله چې د سینې ریډیوتراپي یا شواګانې میلاو شوي، یا څوک چې زیات فزیکل اکټیویټي نه کوي، څوک چې زیات تر ناست وي، هغوی ته هم د یری چې هغوی ته د برسټ کینسر چانس وي. داسې پاکستان کې خو الحمدلله نشته، خو دا یورپ کې، امریکا کې چې کومې زنانو الکوهول یا شراب یا د تمباکو زیات د سیګریټ زیات سکي، نو هغوی ته هم دا یری چې هغوی ته به برسټ کینسر کیږي. او څه داسې جینیټک بیماری وي، څه کروموسومل چینجز وي چې هغې کې هم د برسټ کینسر چانسز زیات شي. خو بیا دا خبره چې اتو کې یو زنانه ته دا یره شته چې هغوی ته برسټ کینسر کېدی شي. څنګه چې ما ووی چې د دې ارلی یا شروع سټیج کې که موږ د دې تشخیص وکړو، نو د مکمل طور باندې قابل علاج دی. دا هر کینسر څنګه هر کینسر چې د هغې 4 سټیجز دي، چا 5 وي چا 4 وي. داسې د سینې سټیجز دي، دا د سینې کینسر ښیي. دا شروع سټیج چې سټیج 0 ورته وایي چې دا تور چې دی دا کینسر جوړ شوی دی، خو دا د سینې کې چې کوم دا پی ګلینډ دی، میموري ګلینډ دی، هغې کې چې دی ورکوټ ډک دی، هغې ته ډېر شروع دی، ډېر وړوکی دی، 2 سانتي میټره نه کم دی او په یو ځای کې پروت دی. بیا په سټیج 1 کې وی خو ورکوټې خو دی لږ لږ سایډونو کې پیلاوېدل شروع شي. بیا په سټیج 2 کې دا سټیج 0 دی، سټیج 1 دی، سټیج 2 کې دی، دی کې چې دی د سایز کې لږ غټ شي او سایډونو کې دی خوړل شروع کی، نور چې دی په سینه کې دا خورېږي. او بیا سټیج 3 کې چې دی سینه کې کافي خور شي، او سټیج 4 کې چې دی دا سینې نه بهر چې دی د ګلټۍ ته راشي، ترخ ته راشي، وینې په ذریعې باندې د سینې ته لاړ شي، پیپړو ته لاړ شي یا جګر ته راتلی شي. نو که دا کینسر مونږ دې سټیج کې یا په دې سټیج کې د دې مونږ تشخیص وکړو،
یا د ارلی سټیج کې تشخیص وکړو نو دا مکمل طور باندې قابل علاج دی او کیوربل دی. نو خبره دا پیدا کیږي چې دی په شروع سټیج کې مونږه تشخیص څنګه کوو. کوم ټیسټونه دي یا کوم داسې ایم آر آی دی او سی ټي سکین دی او وینې ټیسټونه دي چې کوم مونږ ته وایي چې دی کې آیا دا کینسر خوشته او کنه. خبره دا ده چې د دې تشخیص کولو ټول اسانه طریقه ده. دا غي په لاس باندې معلومول چاہے که په سینه کې چرته لغوټه راغلی وي نور تبدیلی راغلی نو دا تعالی شک درکې چې دا خو خدای مکه کینسر کې دی شي نو بهتره ده چې زموږ خويندې لاړ شي ډاکټر سره معاینه وکړي او که چرته وي نو هغه مطابق سې یو ټیسټ نیمو کې او پته ولګي او که خدای مکه کینسر نو علاج وشي. یعنی اتو کې خو یو تدارس شته نو معاینه پکار دا چې معاینه وکړي په خپل او معاینه به سو کې په خپل به کې بل خور به کې یا مورکه به کې ودګېړي کسان چې دی یا خاوند کولی شي معاینه وکړه شک پر راغی ډاکټر سره لاړو کنسلټیشن وکړو هغه خورکه ته ډاکټر ویلی شي چې آیا دا ششتا یا نشتا. او دا وجه دا چې موږ ته د اویرنس پکار دی زموږ د خويندو کې ما وی کنه چې 11 کروڑه زموږ زنانه دي په پاکستان کې نن او د کې 2 کروڑ تا ریسک دی چې هغه ته برېست کینسر کې دي. بدقسمتۍ سره د تشخیص کیږي دا عموما نن سبا د دې لیټ تشخیص کیږي ځکه عموما زنانه د دې ته توجه نه ورکوي. نو صرف 4% کسانو کې دا سټیج کې دا معلومات شي او چې کله د دې علاج ممکن وو باقی کې چې هغه کلیر علاج ممکن نو. نو د دې پردا ضروری ده چې دا موږ په دې ارلی سټیجز کې د دې معلوماتو دا چې ما تاسو سره خبره کوله په دې ارلی سټیجز کې د کې معلوماتو شي نو مکمل تشخیص دی د کې معلوماتو نشو تشخیص نشته. دا بسنګ موږ د دې معلومات کو چې په ټول پاکستان کې موږ د دې اویرنس پیدا کو. دغه د لپاره تاسو بیا خاص کوم چې زما د ویډیو لازمن چې دی زما خويندو سره زما بچو سره شیر کړئ چې هغه ته د اویرنس وشي او که چېرته خدای مکه داسې سہالت جوړیږي ازبه تاسو سره هغه د توخه مچ کوم علامات دي چې کوم کې د کینسر شک راځي هغه به ډاکټر سره ملاقات وکړي او هغه ورته وایي څه ټیسټ مشتي. نو ایگزامینیشن معاینه صرف واحد طریقه دا چې پته ولګي چې آیا دا چرته ګلټیشتا او کنه او کوي داغه څه خطر خو نشته. زنانه خپل ځان په شیشه کې کتې شي ځکه دې کې صدا سي غاټ ټیکنیکل خبره نشته. معاینه د لاس په خپل لاس معاینه بهترینه طریقه ده او شیشه کې ځان وکړو ترخ کې وکړو نور ګیټ چا پیره وکړو سینه باندې چرته ګلټای وي چرته هغه کې صداغ راغلی سسوي راغلی وي نو هغه باندې بیا مخ کې زی چای د خو کینسر نه دی. د خپل ویب سټ ته نو یور لیمن دا نیموان دی د دولس نیموان تصویرونه دي او په دې باندې خولي چې آیا په سینه کې برست کې څنګه کس تبدیلی راځي صدا سي شک راځي چې دا خدای مکه کینسر کې دی شي نو هغه څه دی. نو دا چې سړی ذهن کې نو دا ممکن نه دا چې خدای مکه کینسر وي او سړی نه دی مس شي. نو که زمونږه زنانه او ته زمونږه خويندو تاسو داسې محسوس شي چې دا سلک پرسوب راغلی دی دا نیمبو دی او د کې دا خې چې دا لک پرسوب راغلی دی د سینې تشبیه ده برست تشبیه ده سلک پرسوب راغلی دی د نیمبو کې یا دلته کسلغون د کې ډیمپل جوړ شو سپ کې دنه سرمن پکې د نشوي دا نیمبو دی دا نیپل چې دی هغه لک سور شوی دی زخم پر راغلی دی یا چې دی دا د دې سرمن چې دا سره شوی د اسم ګرم محسوس کیږي دا نیمونه ګوري دی د لک سغون جوس راځي نو آیا سره رطوبت راځي د نیپل نه یا ست په دی نیپل دی په نیمبو باندې زخم جوړ شو یا د نیمبو چې دی دا لک راو پړسه دو یا په دی نیمبو باندې چې دی چته لک داسې نوې رخ خاره کیږي
یا چې دی دا سینه باندې دی چې کوم د نیپل دی دا دنه پکې دنه لاړو، یا خدای مکه د دې شکل بدل شو، یا د دې جلد چې دی هغه داسې مالټې غوندې سور شو، یا خدای مکه دی کې دنه سیګل ټایم محسوس کیږي. کدی کې یو هم داسې تبدیلی راغلی وي، چاتی پولنا ډیمپل جوړ شو، نیپل سور شو، زخمی شو، سرمن سره شو، سرطوبت راځي، زخم ښکارا شو، سو بهر راغی، نوې رګ غوندې ښکاري پکې، شیشه کې دا ټول معلومې دي شي، دا ټول په شیشه کې معلومې دي شي. صرف دلته چې دی دلته بلګ معمولی غوندې چې کله معاینه کوي نو پته بلګي چې آیا صد دنه سګلټای خو نشته، او دا لګ معمولی غوندې چې په نپل زورو کې پته لګي چې دینه څه راوځي خو نه. نو که خدای مکه داسې څو علامات وي نو د کینسر وجوهات کې دي شي، نو بیا پکار دی چې ډاکټر سره معاینات وکړي، ډاکټر سره معاینات وکړي، واغه بس ټیسټ مست وکړي او به ګوري کنفرم وکړي، او کدی کې وی نو سولانه قابل علاج دی، او کدا چرته خدای مکه په دې لفټ ورنه کی پروا ورنه کی چې دا خو عام شی دی، خدای مکه دا شی سیوا کې دی شي او بیا مسله جوړ دی شي. نو سیلف ایگزامینیشن دا یو بهتره طریقه ده چې شیشه کې خپل ترخ کې وګوري، نور سایډونو باندې مکمل معاینه وکړي، او دې د کوم ما تاسو ته وې چې دا ټول سيزونه ذهن کې وي چې دا ساينز دي سیمټمز دي چې دا برست کینسر کې دي شي. نو دې کې کوم داسې ساين راجوت شو نو دې مطلب دا دی چې دا سینې کینسر خودي مکه کې دي شي. ناظرین امید لرم چې دې په ویډیو په ذریعه باندې با یو نارمل سوسایټي زموږ چې کوم معاشرتي اقدار دی هغه کې دنه چې کوم انفارمیشن ما ورکول وختل هغه به ستاسو ته او زما د خويندو ته د امداد ورکي چې خدای مکه چرته داسې شک راځي چې د برست یا چاتی کینسر شک شته، نو دا هغه په ټایم باندې هغه تشخیص د لپاره هغه ډاکټر تلاړ شي، معاینات په وکي او به ګوري، او کچرته وی نو دا هغه ساده غونډه بس ایکسره د میموګرام ورته وای وکا معلوم شینو دا غي سرجری هم شته، دا غي نور مرګ ولې د وایي هر څه شته، خو شت دا دی چې په ارلی سټیج باندې ابتدایي مراحل باندې د دې معلومات شي، او چې ذهن کې شک وي چې دا خو کې دی شي، چې ته ذهن کې نو وي چې د فلانې ماته څه نقصان راکول شي، نو تا ذهن کې نه راځي. نو چې ما وې چې بدقسمتۍ سره اتو کې یو زنانه ته زموږ په پاکستان کې سب ټوله دنیا کې د برست کینسر یره ده، او پاکستان کې هم دغه فګر سي، واغه کسان چې چا 40 کال عمر زیات وي، چا چې په خاندان کې برست کینسر اووري کینسر سره شوی وي، چا چې واده ني شوی یا چا واده شوی ماشومان نه راغلي یا سګولې استعمال کړي د ماشومانو، یا چې دی چا ماشومان ته پېنی ور کړي، یا چا ته ریډیشن ملاو شوی، چا وزن سوای سو ډېر ګرځي را ګرځي نه، هغه د داسې خواتین دي چې دې کې د برست کینسر چانسز نورم سیوا کیږي، او دې ته پکار دی چې دې میاشت کې 2 میاشتې کې 3 میاشتو کې دا معاینه کوي، په خپل معاینه کوي، او کچرته شک راځي نو ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه ته ځان ښکاره کړي، او بیا هغه سي اکارډنګلی زی چې کدا تشخیص شو. د دې دعا سره چې لا دې زما فیملی، زما بچو، زما خويندو، زما مورکه، او سره د تاسو ټول خويندې مېندې بچي، زما ټولې زنانه زموږ سومرم دي، یا زموږ ټولې خويندې دي، مېندې دي، بچي دي، هغه دې بیمارۍ نه الله وساتي، او کچرته هم داسې شک راځي الله دې په بر وخت تشخیص شي او د دې علاج نه او دې بیمارۍ نه الله بچ کی، الله دې د دې بیمارۍ نه زموږ ټولم محفوظ ساتي، او الله مو دې کشانونه ساتي. بل ویډیو به بیا ملاويږي ان شاء الله. امید دی چې دا ویډیو به تاسو زما د خپل نور کسانو سره شیر کوئ چې دا یو میسج دی، دا کار خیر دی، او دې کې زموږ ټول حصہ والو کدی په وجه زموږ یو قسم د دې بیماری نه بچي، نو د دې ثواب دی، او دې ثواب به الله مونږ ته راکړي. ایو بل وخت پورې عزت واړه، خپل خیال ساتئ. خدا حافظ.